اوس دا کم جنت ته دې کې درې اقوال دي. یا خو هغه معروف جنت ته چې ټول خلق ورته جنت وي، یا دا یو باغ دی جنت عدن، یو باغ دی دا هغه ته مراد دی، او یا تینا د اسمان اوچتواله مراد دی. لایک کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې دا سورت اعراف د 19 نمبر آیات نواله تر 25 نمبر آیات پورې ویډیو اخیره پورې ګوره، بیا با سمجھ کې راځي. د الله د رضا لپاره شعر کوي، په لایک کې دو په شعر کې دو به تاسو ته ثواب ملاويږي. او مخه ته ویډیو کې به ان شاء الله تعالی تاسو ته قرآن هم خي او ترجمه به پکې تم په اردو کې په پښتو کې به مولوي صاحب وایي. نو شیطان ابلیس ته ویلې شو چې ته وځه. اوس مخکې آدم علی السلام ته الله خطاب کوي، ولا تقربا دواړه منځ کېږئ هذه الشجره دی ونتا. دا د څه ونه ده؟ قرآن نوم نه دی ذکر کړی، الله نه دی بیان کړی. بعضې وی د غنمو، بعضې وی د انګور، بعضې وی د کجوري، الله تعیین نه دی کړی. ویډیو اخره پورې ګوره او لایک او شیر کړئ. فتکونا من الظالمین، نو شی به دواړه ګناهګار. ظالم لغت کې وی خپل برخه او حصہ کمونکې. فتکونا من الظالمین، نو شی به نقصان موندونکي، کمې کوونکي. مخه ته مولانا مفتی سید شاه صاحب داسې خبره کړله چې تاسو یقین به سر زیات شي، تاسو ایمانونه به سر زیات شي. مذعومن شرمیدلې، مدحورا شړلې شوی. نو شیطان چې کله د جنت نه بهر شو وته، نو بیا دې څنګه وسوسه اچي؟ مفسرین ګڼ اقوال ذکر کوي. بعضې دا وایي چې شیطان بار دی خو د جنت دروازې ته نږدې شو، دې ته آواز وکړ چې تاسو سره مې کار دی. بعضې مفسرین دا قول نقل کوي چې دی د مار په خوله کې کېناست او دنده پټ لاړ. نورم ګڼ اقوال دي، خو دا ټول اسرائیلي روایت دی. اصل قول دا دی چې دی لا د جنت نه وتلی نه دی، د خپله کډه اغسته، بستره لا تړله، او په دې تلو کې خیال یې دا وکړو چې زه خو ځم، خو چې دې رانه پاتې نه شي. نو دغه وخت د وسوسه کړې ده. فوسوس لهما الشیطان، نو وسوسه وکړه دې دواړو ته، لهما آدم حوا، وسوسه وکړه شیطان دواړو ته. ویډیو اخره پورې ګوره او لایک او شیر ضرور کړئ. فلما ذاق الشجره، نو هر کله د فانه دا معلومیږي چې دې کې ډیره موده لاړه. آدم او بیبي حوا علیهم السلام د شیطان دا خبره خو واورېده، خو په دې لا عمل نه وکړی، خو د دې دواړو نه خبره هېره شوه. کومه خبره چې الله ورته کړې وه، دوه خبرې ورته کړې وي. یو دا چې لا تقربا هذه الشجره، دی ونی ته به نږدې کېږئ نه. او بله خبره سوره طه کې راځي چې دی ستاسو د دواړو دشمن دی. خو آدم علیه السلام نه دا خبره هېره شوه. فلما ذاق الشجره، کله چې وڅکله دې دواړو دغه ونه. مخې ته به سره د قرآن آیاتونه هم ښایي، ورته به اردو کې ترجمه هم ښایي. او په پښتو کې به مولانا مفتی سید شاه صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحیدآباد کالونی نواز شریف اسکول کے سامنے لانڈی نیر لانڈی اسٹیشن. چې کله دواړه بربند شو، نو چې کومې بوټي او ونې ورته نږدې وي، د هغې پاڼې ځان نه چاپېره کولې چې زموږ دا بدن پټ شي. وتوفقا، شروع شو دواړه، یخصفانې جوختولې، علیهما ځان څخه، من ورق الجنه، پاڼې د جنت نه. بس اوس د دې ځای نه د قرآن درس د قرآن ترجمه شروع شو، اخره پورې ګورئ. او د حوا علیهم السلام قصه نقل کوي
ابلیس ته او ملائکو ته الله حکم دا کړو چې تاسو آدم علی السلام ته سجده وکړئ. دا سجده د تعظیم وا د عبادت نه وا. تعظیم سجده د ادب او د احترام سجده، دا د عبادت سجده نه وا. ملائکو سجده وکړه او آدم علی السلام سجده ونه کړه. آدم علی السلام د ابلیس سجده ونه کړه. ابلیس ته حکم داو شو چې فخرج ته د جنت نه وځه. اوس دا کم جنت ته دې کې درې اقوال دي. یا خو هغه معروف جنت ته چې ټول خلق ورته جنت وي، یا دا یو باغ دی جنت عدن، یو باغ دی دا هغه ته مراد دی، او یا تینا د اسمان اوچتواله مراد دی. نو شیطان ابلیس ته ویلې شو چې ته وځه. اوس مخکې آدم علی السلام ته الله خطاب کوي، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، اے آدم اوسیګت او بیبستا جنت کی، فکلا نخری دواړه من حیث د کم زینا شئتما چې غواړئ تاسو، کم زین چې تاسو خوښئ نو خوراک کوئ. ولا تقربا دواړه منځدیکیږئ هذه الشجرة دی ونې ته. دا د څه شي ونه ده؟ قرآن نوم نه دی ذکر کړی، الله نه دی بیان کړی. بعضی وی د غنمو، بعضی وی د انګور، بعضی وی د کجوري، الله تعیین نه دی کړی. ولا تقربا هذه الشجرة منځدیکیږئ دواړه دی بوټي ته دی ونې ته، فتکونا من الظالمین نو شئ به دواړه ګناهګار. ظالم لغت کې وی خپل برخه او حصہ کمونکې، فتکونا من الظالمین نو شئ به نقصان موندونکي کمې کوونکي. فوسوس لهما الشیطان نو وسوسه واچولا دواړو ته شیطان. او سوال دا پیدا کیږي چې ابلیس او شیطان ته خو الله حکم وکړو اخرج منها مذءوما مدحورا، اوزا د دې جنت نه مذءوما شرمیدلې، مدحورا شړلې شوی. نو شیطان چې کله د جنت نه بهر شو وته نو بیا دې څنګه وسوسه چی. مفسرین ګڼ اقوال ذکر کوي. بعضی داوی چې شیطان بار دې خود جنت دروازې ته نږدې شو، دې ته आवाज وکړ چې تاسو سره میکار دی. بعضی مفسرین دا قول نقل کوي چې د مار په خوله کې کیناس او دند پټ لاړ. نورم ګڼ اقوال دي، دا ټول اسرائیلی روایت دی. اصل قول دا دی چې د جنت نه وتلی نه دی، د خپله کډه اغستا بسترۍ لا تړله او په دې تلو کې خیال یې دا وکړ چې زه خو ځم خو چې دې رانه پاتې نه شي. نو دغه وخت د وسوسه کړې ده. فوسوس لهما الشیطان نو وسوسه وکړه دې دواړو ته، لهما آدم حوا، وسوسه وکړه شیطان دواړو ته، لیبدیا لهما ما بریا عنهما، لام د عاقبت ته، لیبدیا عاقبت دا دې چې ښکاره کی لهما دواړو ته، ما هغه بریا چې پټ کړیو عنهما د دواړو نه، من سوآتهما د بدن د دواړو نه. وسوسه واچولا دواړو ته چې د دې کم بدن پټ دی چې دا مخامخ شي او ښکاره شي. لیبدیا چې څرګند شي ښکاره شي لهما د دواړو ما هغه چې دې پټ کړیو عنهما دواړو نه، من سوآتهما د بدن د دواړو نه. سوآت
د بدن هغه حصہ چې کله دا برسیر شي بربند شي نو سړی به خفقان کوي دی ته وی سوات او د عقل هم دا تقاضا ده فطرت هم دا غواړي د انسان طبیعت چې کله بدن بربندي کې نو دی خپکیږي نو دی ته وی سوات وسوسه واچولا دواړو ته شیطان چې ښکارا کی د دواړو هغه چې پټ کړي او د دواړو نه بدن د دواړو وقالا وی ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره نه یې منکړي دواړو تاسو لرا رب تاسو ما نهاکما نه یې منکړي تاسو دواړه رب تاسو د دې ونینا الا مگر دې د پاره منکړي شیطان اوس دې ته وی چې اے آدمه ته خلا نه وې او زه ډېر زور بوډایم زه زور سړیم زما تجربه تا سره شیر کوم او تا ته هغه نسخه خیم او جړی بوټي نسخه چې تبا د ملائکو غونډه همیشه همیشه جنت کې پاتې شي لکه څنګه چې د ملائکو عمرونه ګڼ دي نو ستا عمر به ګڼ شي او کې دې شي چې همیشه همیشه دغلته پاتې شي او زه خو اسوم رواني خودلو تلو کې تاسو ته یو خیرخواهی خبره خیم د نصیحت د خیرخواهی ضرور ولای او دې ورته قسم وخوري ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره نه یې من کړي دواړه رب تاسو د دې ونینا الا مگر دې د پاره ان تکونا ملکین چې شی بدواړه ملکین فرشتي ملک ان تکونا ملکین شی بدواړه عمر مندون کی پشان د ملکو فرشتو او تکونا من الخالدین یا بشی دواړه همیشه اوسیدون کی دا سه نسخه در تخیم چې د دې خوراک بتاسو همیشه همیشه دلته پاتې کی وقاسمهما غټ قسم ورته وکړ دواړو ته انی لکما لمن الناصحین یقینا تاسو دواړو لرا خیر خوای کوونکې يم فدلهما بغرور نو دواړه را کوس کړل په دوکي فریب سره فدلهما دواړه مایل کړه فدلهما دواړه را کوس کړه بغرورن دوکي سرا فریب سرا فلما ذاق الشجره نو هر کلا دیفان دا معلومیږي چې دې کې ډیره موده لاړه آدم او بیبي حوا علیهم السلام د شیطان دا خبره خو واوریدا خو پدیله عمل نو کړي خو د دې دوانو خبره یې رشوه کما خبره چې الله ورته کړی و دو خبرې ورته کړی وي یو دا چې لا تقربا هذه الشجره دی ونی ته باندې دی کیږي نه او بل خبره سوره طه کې راځي چې دې استاسو ردواړو دشمن دی او آدم علی السلام نه دا خبره یې رسول فلما ذاق الشجره کله چې وسکلا دی دواړو د غوونه آدم او حوا دواړو وای سکلا څو خوراک ته وکړو بدد لهما نسرغن شو د دی دواړو سوآتهما بدن د دواړو خوراک سره بدن سرغن شو هغه نورانی جامه چې دی دواړو اغوستي وا هغه جامه لاړه نو چې کله بدن د دواړو سرغن شو یو خو عورت ته چې داغي ستر خو فرض دی داغي وینځل ضروری دی هغه زه مراد نه ده نور بدن دې کې حکمت داو چې دی بخبل بدن وویني دا غیر ضروری ویخته شو استنجا کول شو د فطرت او طبیعت تقاضی پورا کول شو پدی به خبر شي آگاش
بدت لهما سوآتهما سرګن شو دواړو ته بدن د دواړو وطفقا شروع شو دواړه یخصفانی نیز دی کولی جختولی علیهما ځان څخه من ورق الجنه پانی د جنتنا چې کله دواړه بربن شو نو چې کمی بوټي او ونی ورته نږدې وي د هغې پاڼې ځان نه چاپېره کولی چې زموږ دا بدن پټ شي وطفقا شروع شو دواړه یخصفانی جختولی علیهما ځان څخه من ورق الجنه پاڼې د جنتنا وناداهما دواړو ته आवाज وکړو ربهما رب د دواړو الم انحکما آیا ما دواړه نوې منی کړي عن تلکما الشجره د دې ونینا واقول لكما او ما درته نو ویلي ان الشیطان لكما یقینا شیطان د دواړو عدو مبین دشمن سرګندې قال ندعو وی ربنا ای زمنګ ربا ظلمنا انفسنا ظلم دلته کې لغوي معنی کې دی اصطلاحي معنی کې نه دی ظلمنا انفسنا کمیو کو نقصان کو من د خپل ځان خپل برخه د جنت هم کم کړه و ان لم تغفر لنا کتارا بني پردي و نه چولې پرده برا باندې داسې واچي چې دې کار د خلک ګناونه وي وترحمنا او تارا باندې رحمونک بیا هم بچ نکړو لنکونن من الخاسرین خامخا شوبن تاوان مندون کنا انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات دی د ظلم او د ګنا نه پاک دي سوره بقره کې دا تلیو فتلقى الله ورته دا کلمات زده کړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والته بقره کې تلیو فتابا الله په مهربانتیا وکړه او توبه قبول کړه یا معافي ورته وشوه نو خبره ختمه شوه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو او دلته سوال دا پیدا کیږي چې الله ورته وی اسكن دواړه اوسېږي جنت کې نو بیا ورته وی اهبطوا کوز شي بانا خدا شو چې دینه خطا شوی و ګناه شوی نو ځکه ورته الله وی چې جنت نه کوز شي نه دا به ځان لا کلام دی اهبطوا کوز شي دې کې حکمت دا ده چې آدم علی السلام الله خلیفہ ګرځي او ددنه دنیا آبادول مقصد دی او د دنیا د آبادی د بارا چې آدم علی السلام سو جنت نه را کوشوي نه نو دنیا خو نشي آبادی دی نو دا ځان لا کلام دی قال الله فرمای اهبطوا قد شی بعضکم لبعض عدو بعضی د تاسو نه د پاره د بازو دشمنان وي ولکم فی الارض او تاسو لرا دنیا کې مستقر اوسیدل دي تر یو وخت ومتاع سکد دنیا دا الہین تر یو وقتا قال فیها تحیونا وی فرمائل بدی دنیا کی تاسو با جوانتی روی تحیون جوان با دنیا کی تیروی نو بعض خلق اعتراض کی چې عیسیٰ علیہ السلام بیا آسمان کے سنگ جوان تیری اللہ خوی پزمکا با جوان تیروی نو عیسیٰ علیہ السلام دینا مستثنا دے فیہا تحیون دنیا کی با جوانتی روی وفیہا تموتون پدی کی بتا سباندی مرگ رازی ومنها تخرجون او د دې ځمکې نه بتاسو وسته کی گئی اول شپېلې یا دویم شپېلې کې چې کله بعض بعد الموت وخراشي نو بیا پورته کېږي فیها تحیونا پدی دنیا کی زندګۍ کې جون متی روي او دې کې به مرګ راځي تاسو باندې او د دین بیا وسته کېږي ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک